به د چاپټر کې خبره کوي. ښه جي لږ راځو د یو فارمیټ جوړیږي هغه به وایو خو د هغې نه مخکې لږ بک کې وایو چې څه دي پکې. وایي the need for a cash flow statement, format of a cash flow statement, preparation of cash flow statement, interpretation of cash flow statement. یو خو د cash flow ضرورت مونږ ته ولې دی نو چې مونږه فور ایگزامپل اونر دی صحیح ده هغه په یو بزنس کې په یو کاروبار کې کیش انویسټ کړی دی پیسې لګولې دي نو دا کیش فلو سټیټمنټ د هغه دپاره مطلب اولنی یوزر یې هغه دی چې هغه ته پته ولګي چې هغه چې کم کیش انویسټ کړی دی په دې بزنس کې نو هغه په کم کم اکټیویټیز کې زموږ لګېدلی دی آیا په هغې باندې موږ اپریټیو څه کار کړی مطلب انوینټري په پرچیز کړي دا موږ په سیلریز ورکړي دي یا په هغې موږ څه انویسټمنټ ورکړی دی صحیح ده انویسټمنټ پې کوو یا په نان کرنټ ایسټس اخیستي دي نو په کیش فلو کې ټول دا شو کېږي چې دا کیش چېرته نه راغلی دی او چېرته کې تللی دی صحیح ده ښه دلته یې د پروفیټ او د کیش چې دی کمپیریزن کړی دی چې په پروفیټ او کیش کې څه فرق دی صحیح ده ګورئ یاد ساتئ کیش زموږ د کاروبار دپاره ضروري دا خبره موږ په دغه کې هم کړې وه په تېرو چپټرو کې چې کیش فلو ډیره ضروري ده کیش فلو مطلب دا دی د کیش راتله او د کیش تله په شارټ ټرم کې دا د پروفیټ نه سیوا ضروري دی یو بزنس دی هغه انیشلی شروع شو نو په سٹارټ کې هلته د کیش ډیر ضرورت دی چې کیش راځي او کیش ځي صحیح ده لانګ ټرم کې بیا پروفیټ چې دی هغه ضروري دی نو پروفیټ د پاره خو بهرحال موږ پروفیټ اند لاس سټیټمنټ جوړ کو هغه موږ ته وښیي چې یاره زموږ پروفیټ څونه دی زموږ ایکسپنسز څه حساب دی زموږ د لاس څه حساب دی خو کم چې کیش دی کیش به اکچوال تاته ستا کیش فلو ښیي اوس فور ایگزامپل پروفیټ اند لاس به تاته ښیي چې زموږ ریونیو چې ده 10 میلیون ده 10 میلیون خو په پیپر کې ستا ریونیو ده خو اکچوال کیش تا ته به دې کې څونه راغلی دی کیدای شي 1 میلیون یې کیدای شي 2 میلیون او ریونیو دی 10 میلیون ده په پیپر به ستا سره پروفیټ ډیر سی وای خو په اکچوال کې کیش تا ته ډیر راغلی دی که نه دی راغلی صحیح ده نو دغې دپاره ضروري ده چې موږ جدا یو کیش فلو جوړه کړي چې هغه موږ ته زموږ د کیش فلو حوالې سره هم خبرې شو کوي بیا وایي کیش فلو مینجمنٹ As mentioned above, cash flow is vital to survive for an entity both in the long term and short term. To reflect this, one of the key measures of the financial health of an entity is solvency or liquidity. Solvency یا liquidity last ratios chapter کې هم خبره کړې وه چې ستا سره how much cash is available یوازې cash نه liquid assets هم په دې کې خبره کېږي liquid asset مطلب هغه asset دی چې هغه زر تر زره کیش ته کنورټ کیږي لیکوډ دلته کې مونږه الو د لیکوډ د ورډ مینینګ مونږه داسې الو چې هغه زر تر زره کنورټ کیږي انټو کیش باقي بیا مونږ ویلي وه چې انوینټري چې ده هغه لیس لیکوډ دی مطلب انوینټري ډیر په ګرانه باندې کیش ته کنورټ کیږي ریسیوبل دی د پیسې واغستې صحیح ده یا چې د انوینټري ده انوینټري به ته خرڅې که به کیش ته خرڅ کړه خو کیش به دې دستي راشي که ته په کریډټ خرڅې نو بیا ټایم علي صحیح ده نو دا قسم خبرې چې دي د کیش فلو مینټین ساتلو لپاره دا ضروری دي صحیح ده ستا ورک فلو چې دا ورک فلو موږ دې ته ویلي وه چې پای کې به ستا ریسیوبل سره څونه ټایم نه ته پیسې ریسیو کې پیبل ته څونه ټایم کې ته پیمنټ کې صحیح د انوینټري څونه ډیز کې کنورټ کیږي اوورال که زه د کیش فلو خبره کوم نو کیش فلو صرف د دې سره تعلق ساتي چې هاو مچ یو آر پیینګ اینډ هاو مچ inflow of cash is coming towards you صحیح ده ښه جی بیا راځي IAS 7 statement of cash flow کوم ته کوېشن راشي چې cash flow جوړول دپاره کم سټنډرډ دی نو هغه دی IAS 7 صحیح ده اوس دې کې څه خبرې دي وی report their cash generation and cash absorption for a period by highlighting the significant components of cash flow سمپل خبره دا ده موږ ته ښیي cash generation څومره cash generate شوی دی څومره cash absorbed شوی دی مطلب یوز شوی دی صحیح ده significant components دي significant components مطلب دا دی چې کیش فلو زه جوړوم نو په دې سټیټمنټ کې به څه خبرې موږ ته راځي بیا وایي چې پرووایډ انفارمیشن نو موږ ته به د خپل کیش فلو نه د لیکوډیټي پته لګي د سالونسي پته لګي د فاینانشل اډاپټیبلیټي به پته لګي دې خبرو له راځو دلته ایکسپلین کړي دي چې بینیفټس اف سټیټمنټ اف کیش فلو که کیش فلو سټیټمنټ زه جوړ کړم نو یو جنرال آیډیا خو موږ ته دا میلاو شوه چې کیش فلو که زه جوړ کړم ما ته پته لګي چې کیش زما سره څونه دی کم ځینې راغلی دی کله راغلی دی څومره مونږه پی کړی دی په څه کې مونږه پی کړی دی دا خو به دې پته لګي دغه خبره دلته کې دوی ایکسپلین کړي چې لیکوډیټي ان سالونسي که اډیکیټ کیش پوزیشن ستا جوړیږي مطلب زیات کیش تا ته راځي نو دې مطلب دا دی چې ستا بزنس سالونټ دی سالونټ یا لیکوډ مطلب دا دی تا سره زیات کیش اویلیبل دی هغه کیش چې تا ته اویلیبل دی ته په دې باندې ډیویډنډس هم ورکولی شي په دې باندې ته قرضې هم ورکولی شي فاینانشل اډاپټیبلیټي چې ستا سره کیش
پروت دی پیسې در سره پوره دي نو که فور ایگزامپل انएक्सपेक्टेड ایونټس راشي انएक्सपेक्टेड ایونټس مطلب کاروبار ته اچانک د نورو پیسو ضرورت شو نو که کیش در سره ډیر دی نو تاسو سره د هر قسم انएक्सपेक्टेड کې ایونټ راغی انएक्सपेक्टेड ایونټ مطلب دا دی چې تاسو د پیسو ضرورت شو په کاروبار کې نو که تاسو سره کیش پوزیشن تاسو سترونګي او پیسې ستاسو سره ډېرې پرتې نو که هر څونه انएक्सपेक्टेड ایونټس راځي نو ته ورته تیارې فیوچر کیش فلو فیوچر کې هم زموږ کېدای شي پیسې په کار شي یا زموږ الریډي بجټس جوړ شوي پلانینګ موږ کړی چې موږ به یو نان کرنټ ایسټ هلو موږ به انویسټمنټ کوو موږ به ډیویډنډس پے کوو د دې ټولو لپاره ستا سره د هغې یو ټریک په کار دی هغه ټریک ستا دپاره صحیح کیش فلو سټیټمنټ یې کوم چې اوورال تا ته ستا کیش شو کوي ښه جي بیا بله خبره چې کومه ضروري ده شاته پروفیټ او د کیش کمپیریزن کته کې نو کله چې ته پروفیټ کیلکولیټ کې ته پای کې نان کیش ایکسپنسز کیلکولیټ کی نان کیش ایکسپنسز مطلب اگزامپل وزولم ډیپریسییشن کله چې موږ پروفیټ کیلکولیټ کوو موږ پکې ډیپریسییشن ماینس کړی خو ډیپریسییشن سه اکچوال کیش ته چالنه ورکې هغه ستاسو سره ایسټ ټیم غوړي دغه ویلیو را کم شو هغه ایکسپنس شو هغه د پروفیټ اند لاس کې ماینس شي ایز ډیپریسییشن ایکسپنس خو پاره کې ته چاله کیش نه ورکی کیش فلو سټیټمنټ داخلي تاسو واغستو ته پیسې ورکړي صحیح ده اوس ډیپریسییشن چې دی دا نان کیش ایکسپنس دی په پروفیټ اند لاس کې شو شوی دی خو هغه په کیش فلو کې تعلق نه ساتي ځکه چې هغې دپاره تا چاله کیش نه دی ورکړی تا ایکسپنس ریکارډ کو خو هغه ستا چې الریډي کوم نان کرنټ ایسټ دی ته وایي د هغې ویلیو ریډیوس شوه ډیپریسییشن داسې نه وي چې فور ایگزامپل زه زما سره کم نان کرنټ ایسټ دی دا 10,000 ډیپریسیټ شو 10,000 روپۍ زره والم چاله ورکم نو کیش موومنت پاږي کې نشتی نو هغه ته په کیش فلو کې هغه هم ډیر افیکټیو راځي مطلب کله چې مونږه کیش فلو سټیټمنټ جوړو مونږه د خپل پروفیټ نه راوباسو نو د پروفیټ نه به نان کیش ایکسپنسز اول لري بهر الله خبرې مخې ته راځي په زور تصریف تاسو فوکس راولم صحیح ده پدې دا زم سره فارمیټ ته د کیش فلو لپاره څنګه چې تاسو بیلانس شیټ لیدل او څنګه چې تاسو پروفیټ اند لاس لیدل نو په دې طریقه زم سره کیش فلو سټیټمنټ جوړیږي لګ به ریډ کو چې سوي وای IS 7 statement of cash flows requires entities to prepare a statement of cash flows as part of their annual financial statements څنګه چې مولوی 15 قسم financial statements تیاریږي the cash flows must be presented using standard headings مطلب تبا highlights ورکې کم چې important خبرې دي بیا you should ensure that you understand the items that are included صحیح شو کم components په دې کې راځي خاجي په دې ځان پوه کوي دا زمونږه کیش فلو سټیټمنټ دی Statements of cash flow for the period ended 31st December 2000 صحیح ده cash flow from operating اول په دې ځان پوه کوي چې زموږ د cash flow statement څلور پارټس دي څلور پارټس څه دي نمبر 1 cash flow from operating activities مطلب کوم چې ستا operations دي کوم چې تاسو سیلز کړی دي سیلز ریلیټډ چې کومې خبرې راځي operating activities یا executive activities موږ هغه activities هغه کارونه ته وایو چې هغه نورمال په بزنس کې کم کارونه کیږي روزانه په بنیاد باندې کیږي یوزوال کارونه کیږي هغه ته operations وي بیا دویم به موږ معلومو د انویسټینګ اکټیویټي نه په انویسټمنټ کې زموږ راځي تاسو نان کرنٹ ایسټ اغسته دي تاسو نان کرنٹ ایسټ خرڅ کړی دی تا یو نوې پروجیکټ شروع کړی دی په نوې شیز کې تا انویسټمنټ کړی دی صحیح ده نو د دې خبرو سره تعلق ساتي بیا فاینانسینګ اکټیویټیز ګوره کمپنی ته کاروبار ته موږ فاینانسز کو پیسې ورته راوړو د دوه سيزونو نه یا خو د شیر هولډرز د انویسټمنټ نه او یا د بانک نه از ا لون نو دا فاینانسینګ اکټیویټیز بتا ته هغه پورشن خي صحیح ده او سلورم پارت راځي په اخره کې چې د دې موږ فائنل ایڈجسټمنټ کوو چې زم سره په دې پیریډ کې کیش سونه راغلي صحیح ده نو لکه پېزان پوکو اوس په تفصیل سره سلور پارتس وګورئ نمبر 1 زم سره راځي cash flow from operating activities د دې څه مطلب وي cash generated from operation دا operation نه ته د سونه cash ملاو شوی دی صحیح دا مطلب تا چې سونه سیلز کړی دی دا غ سیلز نه ته د سمرا کیش راغی بیا انټرست پیډ انټرست تاسو نه پې کو انکم ټیکس پیډ انکم ټیکس تاسو نه پې کو نو دا خبرې دا به تاسو یادوي
دا به تاسو څه کوئ میمورایز کوئ با یادوئ با چې کیش فلو فرام اپریټینګ اکټیویټیز اول راځي پای کې کیش جنریټډ فرام اپریشنز راځي. اوس د اپریشن څه مطلب دی لاندې به موږ کیلکولیټ کوو. بیا انټرست پیډ تا انټرست په لون باندې څونه پے کړی انټرست چې دا منثلی موږ پے کوو. نو مطلب ایز یوزول نارمل کار راغی اپریټینګ اکټیویټیز کې راغی نو دا به هم ماینس شي. سمپل دلته کې کانسپټ دا دی چې څومره کیش تاله راغلی دی به جمع کیږي او څومره تللی دی ماینس کیږي. صحیح ده. دلته کې د دې سټیټمنټ کم طریقه کار دی هغه څه دی چې څومره کیش راغلی دی جمع کوه چې کیش تللی دی آوټ فلو د ماینس کوه. نو تا ته د اپریشنز نه زه به دلته کې داسې ووایم ایزیلی چې تا سیلز وکړو کیش سیلز دې وکړو یا څه ریسیوبل تاله پیسې درکړې نو چې هغه څونه پیسې رالی هغه تا ولیکلې. انټرست پیډ د دې نه تا انټرست پیډ کو ماینس شه انکم ټیکس ماینس. صحیح ده. د دې نه ستا سره نیټ کیش فلو فرام اپریټینګ اکټیویټیز رااله دا یو پورشن ستاسو شو. بیا دویم دی کیش فلو فرام انویسټینګ اکټیویټیز. وس انویسټمنټ تا بس کی کړی تا پراپرټي پلانټ اکوپمنٹ سمپل تا نون کرنٹ ایسٹ اغسته دی تا ول پیسې پے کړی دی ماینس کا. پروسیډ اف سیل اکوپمنٹ تا نون کرنٹ ایسٹ خرڅ کړی دی دا غنه تا پیسې راغل یا جمع کا. انټرست ریسیوډ تا په بانک کې انویسټمنٹ کړی پیسې در سره بندي کړی دي هغه تعالی انټرست درکو پیسې رالی دلته کې جمع کا. ډیویډند ریسیوډ کته په بل څه بزنس کې از شیر هولډر انویسټمنٹ کړی تا ته ډیویډند راغی مطلب کیش راغی هغه جمع کا. دا دویم ستا پورشن شو دا به تر جمع کې چې ټوټل ته سونه راغی. بیا نیټ کیش فلو کیش فلو فرام فاینانسینګ اکټیویټیز نو تاسو څومره شیرز ایشو کړی دی په دې پیریډ کې. بیا نوې لون کته غسته دی مطلب چې تا ته کیش راغلی کاغه د شیرز بای یا انویسټمنٹ بای دی اونرز دی او یا लोन फ्रॉम द बैंक ته جمع کا. ریپیمنٹ آف لون کتا لون پے کړه ماینس کا ډیویډند ته پے کړه ماینس کا. صحیح دا. نیټ کیش فلو فرام فاینانسینګ اکټیویټیز نو ګورئ ځن دلته په یو بل پوینټ پوکئ کله چې دلته کې ته دا فاینلایز کې نو کدا په پلس کې راغی پلس یې ولیکا که ماینس راغی ماینس یې ولیکا. بیا دغه شانتا دا کیش فلو فرام انویسټینګ اکټیویټیز معلوم کو پلس راغی پلس ولیکا ماینس راغی ماینس ولیکا. دغه شان فاینانسینګ اکټیویټیز والا پلس راغی پلس ولیکا ماینس راغی ماینس ولیکا. نو دا به تر ټوټل کې 1 2 3 درېونه بعد ته ټوټل کې راجم وبای کی. صحیح دا. نو دې ته موږ څه ولیکو چې نیټ کیش فلو فرام فاینانسینګ اکټیویټی دا خو دریم راغی کنه. بیا نیټ انکریز ډیکریز کدا په پلس کې وو نو ته بولی کې چې نیټ انکریز ان کیش ان کیش ایکویلنټس تو ماینس کې وو نو نیټ ډیکریز ان کیش ان کیش ایکویلنټس. صحیح ده. دا ستا دلته کې معلوم کو په دې پیریډ کې. صحیح شو. په دې پیریډ کې تا دا یو معلوم کو. دا دویم چې د کیش ان کیش ایکویلنټس ایٹ د بیګینینګ اف پیریډ مطلب دا کال چې شروع شو دا پیریډ چې شروع شو الریډي ستا سره څومره کیش پروتو نو هغه ور سره راجمه کې د دې پیریډ بستا کلوزینګ معلوم شي. نو ورال د دې ټاپک نه موږ څه زده کړو دوه خبرې زده کړې چې د کیش پوزیشن زموږ سره فارمیټینګ څنګه کیږي. صحیح شو. دویمه خبره زموږ سره پکې کمپوننټس کم دي نو اول اپریټینګ اکټیویټیز راځي دویم انویسټینګ اکټیویټیز راځي دریم فاینانسینګ اکټیویټیز راځي او په اخر کې به د اوپننګ کیش سره دا جمع کې یا ماینس کې نو تاسو سره به کلوزینګ کیش راشي. کله دې فارمیټ یا په دې کمپوننټس کې چا څه کوېسچن نه وکړي. سرجی پوه شو ته خو دغه یو انویسټینګ اکټیویټي بل فاینانسینګ بل اپریټینګ او د اخر یو کوم یو د کلوزینګ کنه. کلوزینګ دلته به کلوزینګ کې سمپل د دې درې وړونه فور ایگزامپل اپریټینګ اکټیویټیز نه تا د 10000 کیش راغی انویسټینګ اکټیویټي نه 20 راغی نو 10 او 20 30 شو 50 د فاینانسینګ نه راغی نو ټوټل 80 راغی. د دې پیریډ ټوټل 80000 کیش راغی. صحیح ده. او دا پیریډ چې سٹارټ کیدو اوپننګ تاسو رسونه نو لیټ سه 1 लाख اوپننګ نو 1 लाख پلس 80000 نو تبه چې 1,80,000 زما کلوزینګ راغی. پوه شم سره ډیره مننه. حاجی نور ملګری پوه شوي. حاجی مخې ته ځو دلته کې دوی ایکسپلین کړل کړي چې جنریټډ فرام اپریشن د دې څه مطلبي دلته کې خبره کوي وای دیس از بیسډ اپون ا ریکونسیلیشن بیګینینګ وذ پروفټ بیفور ټیکس. دا خبره مخې ته راځي نو مخې ته ورته کوم خاصه دې خبرې څه مطلب دی پروفټ بیفور ټیکس دا خبره دوسه کوي نو مخې ته به وایو.
بیا کیش خبره ته کوي چې کیش څه شی دی، نو کیش کنسیست اف کیش ان هاند، کمی پیسې ستا سره دي، and deposit repayable upon demand less overdrafts. مطلب چې څونه پیسې ستا سره شته او څونه پیمنټس به ته کول غواړي. کیش ایکویلنټس موږ هغه شي ته وایو چې هغه هایلی لیکوډ دی. هایلی لیکوډ هغه سیس دی چې هغه دستي پیسو ته کنورټ کیږي، لکه ستا ریسیویبل شو، صحیح ده، یا ستا سره هر یو هغه ایسټ چې هغه ته خرڅ کې پیسې تی راشي، نو دا هر یو ایسټ خپل یو لیکوډ ویلیو دی. په لیکوډ ټکي ځان پوه کوي، کم چې زر تر زره پیسې ته کنورټ کیږي، کیش ته کنورټ کیږي، هغه زیات لیکوډ دی. کم چې زیات ټایم الی په کنورژن کې، هغه لیس لیکوډ دی. صحیح ده. نو کیش ایکویلنٹ مطلب فور ایگزامپل زما سره 1,00,000 کیش پروت دی، نغد کیش دی، او بل خو چې زما سره دی ریسیویبل له 50,000، نو دا ریسیویبل هم د کیش ایکویلنٹ شو کنه 50,000 مداغه نه ماته میلاویږي. صحیح ده. نو کیش مطلب کیش او کیش ایکویلنٹ هغه غسیس چې هغه هایلی لیکوډ دی او کیش ته زر کنورټ شي. خو چې دا کم کمپوننټس ما ایکسپلین کړل، دا غي ایکسپلینیشن دلته کې کړی دی چې اپریټینګ اکټیویټیز کې څه کیږي، او بیا چې دی په انویسټینګ کې څه کیږي، فاینانسینګ کې څه کیږي، او دغه خبره ایکسپلین کړي. زر تر زر دی بل فارمیټ ته ځان را رسوم. دا خبره ضروري ده. کیش جنریټډ فرام اپریشن ډایرکټ اینڈ انډایرکټ میتھډ. وس په دې ځان کلیرلی پوه کړئ. ښه ایگزام کې به تاسو دا ټاپک وس هیلپ درکړي. یو زم سره ای ډایرکټ میتھډ د کیش فلو چې کله ته معلومه کنه، کیش فلو سټیټمنټ چې ته جوړې، هغه ستاسو سره دوه طریقې دي، یو به ډایرکټ میتھډ دی او یو به انډایرکټ میتھډ دی. اوس زیاتر انډایرکټ میتھډ اس سی ای د طرفه چې یوز کیږي، هغه انډایرکټ میتھډ دی. صحیح ده. خو موږ دوانه ایکسپلین کوو چې دوانه کې فرق څه دی. نو there are two methods of presenting cash flow from operations. You need to understand both methods of presentation and be able to apply either method in examination if required. تدوانه ویزده کنو کتا تبیار کیو راغه. The direct method provides more detailed information and is based upon cash flow information extracted directly from the accounting record. مطلب ډایرکټ میتھډ کې موږ څه کوو، دا مور ډیټیل دی، ځکه چې تاسو نه اکاونټینګ ریکارډز دي په دې یو کال کې چې تاسو مر ریکارډینګ کړي، ټرانزیکشن د ریکارډ کړي، ټول موږ هغه یوز کوو. as this method disclose information this would otherwise remains confidential. په دې طریقه کې موږ ډېر ډیټیل ایکسپلین کوو. نو کوم چې کانفیډنشل خبرې دي، مطلب otherwise دا غي نور څه استعمال نشته، خو په دې کیش فلو کې په ډایرکټ میتھډ کې بیا موږ ته شو کیږي. دلته کې موږ ته څه ویلي دي، why the gross cash flow necessary for the direct method can be deprived from the accounting records of the entity by totaling the cash receipts and payment directly from the opening and closing statement. مطلب چې تاسو را accounting records دي، کاغه accounting equation دی، کاغه ستا financial statements دي، profit and loss دی، دا غینه بټ ټول خپل sales purchases wages هغه راو باسي. صحیح ده. example using ledger accounting information، دا زموږ یو لیجر دی، الته زموږ د نون کرنٹ ایسٹ د انوینټریز ریسیوبل او کیش انفارمیشن دی، نو دا به تر راوالي. صحیح ده. 2006 2007 نون کرنٹ ایسٹ په 2006 کې سونه دي او 2007 کې سونه دي، بیا ریسیوبلز دي، بیا کیش دي. صحیح ده. ټوټلی راوستي دي. دغه شانته شیر کیپټل ریزرவ்ز اینڈ کرنٹ لایبیلیټیز ایکسټریکټ فرام دی پروفټ اینڈ لاس. مطلب اولی زمنا د بیلنس شیټ نه انفارمیشن نه یوسته دي، د سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن نه، او بیا راوسته دي د پروفټ اینڈ لاس نه. صحیح ده. مونږ ته سوي چې اپریټینګ پروفټ اینڈ ریټین پروفټ فار د ایئر 1,41,640 دا زنګ پروفټ راغلی دی. اډیشنل انفارمیشن موږ راکړی دی چې کرنٹ لایبیلیټیز کنسیسټ اف نون کرنٹ ایسٹ ټریډ اینڈ اذر پیبل ویجز اکرډ. ګوره دلته کې د ډایرکټ میتھډ دا خبره کوي چې د ټول انفارمیشن پکار دی. کله چې د ډایرکټ میتھډ یوز کوم، ماته د کمپلیټ انفارمیشن ضرورت دی. داغه د پاره د فاینانشل پوزیشن ناوغستو، نو ظاهر خبره ده فاینانشل پوزیشن کې بنان کرنٹ ایسټس به، شیر کیپټل به او لایبیلیټیز به، بیا پروفټ اینڈ لاس راغسته دي، نو تک به زموږ ریونیو ای کاست اف سیل به، پرچیزز به، سیلریز به، هغه خبر رالی. کبیا دلته کې تاسو خیال وکړئ، نو موږ ته اډیشنل انفارمیشن هم راکړی دی. اوس دا اډیشنل انفارمیشن صرف دلته کې پکار شوی دی، دا بل ځای کې زم نه پکارېږي. صحیح ده. نو ډایرکټ میتھډ کې دا کار دی چې د زیات انفارمیشن یوز کوي، د زیات انفارمیشن نه خبره راوباسي. په اډیشنل انفارمیشن کې موږ ته ویل چې کرنٹ لایبیلیټیز چې کوم موږ راکړی دی برا، دلته کې تاسو ګورئ په پروفټ اینڈ لاس کې، سوري په فاینانشل پوزیشن کې کرنٹ لایبیلیټیز ډایرکټ راکړل شي 2,19,000 په 2006 کې، 3,03,000 په 2009 کې. صحیح ده. نو دلته کې موږ ته سوي
چې کرنٹ لایبিলিټیز څه دي نو هغه اډیشنل انفارمیشن کې اچولې دي. نو ری نون کرنٹ ایسٹ trade and other payable wages accrued. صحیح ده. نو accrued expenses دوی انکر کړي دي دا غي liabilities په پرته ده. بیا دلته کې موږ ته وایي چې calculate دا غي نه مخکې یو بل خبر راکړه purchase invoices related to the acquisition of non current asset. دا غي یو further additional information راکړه دی چې موږ یو non current asset acquisition کړي مطلب هغه ستې دی په credit به هغه ستې ځکه payable ledger کې دی. Haji, بیا موږ ته calculate the net cash flow from operating activities using the direct method for the year ended 31st December 2007. وس دې موږ ته وایي چې تا net cash flow معلومه کا خو د کم میتھډ نه د ډایرکټ میتھډ. صحیح شو. حاجی وس ستاسو مایند کې څه پکار دي؟ ستاسو مایند کې پکار دي کم کمپوننټس چې بیسیکلی مونږ ویلي دي. په کله چې زه کیش فلو سټیټمنټ جوړوم نو اولنې کمپوننټ پای کې څه دی؟ operational activity. Operation activities. صحیح ده. Operation activities پای کې موږ کم کارونه وایو هغه وایو چې هغه نارملی کیږي مطلب روزانه په بنیاد کیږي یا یوزول کارونه. صحیح ده. نو پای کې راځي دلته operating activities کې cash received from customer, cash payment to supplier, cash paid to on behalf of employees. کم ځای کې چې تا ته د کسٹمرز نه کیش راغلی دی تا ریسیو کړی دی هغه ته پلس کا کم ځای کې تا پیمنٹ کړی دی سیلریز دی پے کړی دي نو هغه ته ماینس کا. وس دا خبرې څنګه راغلی نو کدا تاسو هغه سټیټمنټ ته واپس لاړ شئ نو هلته کې لیکلی وو. صحیح ده. په طریقه جوړ شوی دی هغه خبره خو صحیح شوه. اوس دا بیلنسز راویستې څنګه دي د دې د پاره تا ورکینګز کړی دي مطلب ورکینګ نمبر 1 دو کړی دا ورکینګ نمبر 1 دی ته به ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ جوړ کړي نو څوک به ماته وایي چې ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ نو ماته څه معلوم شي؟ سیلز سر جی کریډټ سیلز به کریډټ سیلز به څه کوم یو د کیش فلو سره څه کار نشتی حکم پیسې چې سر جی کنه معلومیږي چې څومره ریسیوبل داغه کیش ریسیوډ به معلوم شي کنه. وس دا انفارمیشن ګورئ تاسو په دې خبره ځان پوه کړئ دلته کې د مال سره کړلې بیلنس شیټ را کړې بلې مال سره کړې دي پروفټ اینڈ لاس را کړې دي او اډیشنل انفارمیشن مطلب وو ډیسکلوزر نوٹ سره کړلې. صحیح شو. سره کیش فلو سټیټمنټ نشته ته کیش فلو سټیټمنټ جوړې په ډایرکټ میتھډ باندې. صحیح ده. مین فارمیټ تاسو وچ اپریټینګ اکټیویټیز دی فاینانسینګ دی په منځ کې چې دی یو انویسټمنټ والا دی اپریټینګ کې کم چې نارمل کارونه دي سیل پرچیز دا والا. صحیح ده. حاجی وس ډایرکټ میتھډ کې مسله دا ده د ډیټیل باندې مطلب هر یو خبره به په خپل باندې معلومه راو باسي وي. operating activities کې cash received cash payment او cash payment on behalf of employees مطلب salaries. صحیح شو. دا به ته معلومه په خپل باندې د کم زینا ساسر انفارمیشن د پروفټ اینڈ لاس ته او د بیلنس شیټ ته او اډیشنل انفارمیشن دی. ورکینګ نمبر 1 چې د جوړ کړل چې د cash received from receivables یا from customers total customers. صحیح ده. نو receivable ledger account د جوړ کړی دی opening receivables دی closing receivables دی. صحیح ده. بیا ریونیو تا مطلب ټوټل ریونیو کریډټ سیلز تاسو نو تا ته براوزي دلته به تا معلوم کړی کنه چې کیش ریسیوډ مطلب کیش ماته دونه ریسیوډ شوی دی 15,09,287. وس مونږ راځو چې دا بیلنسز د کم ځای نه راغلي نو ریسیوبل لیجر اوپننګ اینڈ کلوزینګ به ته ګوري. ریسیوبلز تا ایسټ ته ایسټ به کم ځای کې بیلنس شیټ کې وي دا ریسیوبل لا کړلی نو 2006 کم بیلنس ته د دې کال لپاره باغه اوپننګي کبه نه ای سر جی او 3,46,000 به ستا کلوزینګي. بل ریونیو ته خبره کې سید نو ریونیو به تاسو د کم ځای نه میلاو شوی د پروفټ اینڈ لاس نه. صحیح ده. 1589 خبره پوهیږئ. نو په دې طریقه دوه سټیټمنټس به ته یوز کې او ته ریسیوبل لیجر کنټرول اکاؤنٹ جوړ کې دا اوپننګ کلوزینګ بولی کې ریونیو بولی کې. صحیح ده. دلته به تا پته ولګي چې تا کیش څومره ریسیو کړل خو دا به تا بیلنسینګ راوځي مطلب دا تعالی درکړی نه دی کیش ریسیټ بلکې ته اوپننګ او ریونیو مطلب ډیبټ سایډ را جمع کې او کلوزینګ 346,000 دی. صحیح ده. ماینس کې نو تا دا به کیش ریسیو راوځي. تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ ما ته ښکاري نه پوهیږئ. نه سر جی پوهیږو. خبرې ګوره سیمپل دي ښه نوي به کیسه نشته نوي به کې دغه فارمیټ وبره چې موږ وایو اپریټینګ اکټیویټیز انویسټمنټ اکټیویټیز او فاینانسینګ اکټیویټیز باقي کارونه ټول زاړه دي.
په دې طریقه باندې مونږه کیش ریسیوډ معلوم کو. بیا ورکینګ نمبر 2 تراشو پیبل لیجر اکاونٹ. صحیح ده. دلته کې موږ ته و چې ایکسکلوډینګ نون کرنٹ ایسٹ پرچیز ځکه دا د پیبل اکاونٹ دی. پیبل کې زموږ مطلب سپلایری، نون کرنٹ ایسٹ پرچیز سره زم کار نه دی دلته کې. صحیح ده. خاجي اگین انفارمیشن ماته د کم ځای نه ملاويږي. پیبل لایبیلیټي، د لایبیلیټي به کم ځای ریکارډ شي په بیلنس شیټ کې به ریکارډ. فاینانشل سټیټمنټ. صحیح ده. نو هلته نه به اوپننګ کلوزینګ زراواله ما. اوپننګ مطلب د تیر کال چې کم زموږ کلوزینګ دی اول کال اوپننګ دی. خاجي بیا په پیبل کې بل څه خبر راځي. پرچیزز مطلب کاست اف سیل، اپریټینګ کاست. اپریټینګ کاست کې ستا سره پرچیزز وایا، اوپننګ انوینټری وایا، پای کې بیا سیلریز وایا، هر هغه کاست چې هغه ستا پروډکشن کې انکر شوی. نو پرچیزز کم ځای کې به په پروفټ اینڈ لاس کې وي. بیا هلته کې کاست اف سیل او اپریټینګ کاست چې کم راکړی دی، کاست اف سیل را کړلی، پرچیزز wages and salaries. صحیح ده. نو پرچیز چې زم سره دی 1105 دای راغستی دی 1105. بیا اپریټینګ کاست 96000 راغستی دی. کم چې دا راکړلی په ایڈمنسټریشن کې اپریټینګ کاست 96077. اوس چې کم د ویجز اینڈ د سیلریز خبره ده 145900 دغه یې پکې نه دی منشن کړی. ولې پکې نه دی منشن کړی؟ دا د ټوټل امپلایز ده. صحیح ده. کم چې دو د اپریټینګ کاست راغستی دی په دې کې به دغه لیبر لګولی کم چې پروډکشن کار خو ویجز ان سیلریز به دو ورال لغستی نو ځکه. صحیح ده. بهرحال په دې طریقه به زموږ پیبل لیجر کنټرول اکاونټ تیار شي. پای کې به ته سره معلومې چې موږ څومره کیش پے کړی دی، کیش پیډ څونه. صحیح ده. ښه جي. بیا ویجز ان سیلریز دی. نو ویجز ان سیلریز تا جدا اکاونټ جوړ کړی دی. تیر کال څونه او د دې کال څونه دي. صحیح ده. تیر کال چې کم راکړی دي هغه به ولیکو په کریډټ سایډ باندې. ویجز اینډ سیلریز زموږ حسابیږي ایز ا لایبیلیټي. صحیح ده. نو اوپننګ به په کریډټ سایډ باندې راشي، کلوزینګ یې په ډیبټ سایډ راکړی دی. دلته کې کاست اف سیل به موږ ولګو، هغه دی 145900 او ایڈمنسټریشن کې چې کم کاست راغلی هغه 1 لیک دی. صحیح ده. ایڈمنسټریشن مطلب ستا کم امپلایز دي، هغه امپلایز چې هغه آفیس ورک کوي. آفیس ورک کې ستا څوک راغی؟ ایډمن راغی، د هغې نه علاوه ایچ آر راغی، د هغې نه علاوه اکاونټنټ راغی، د هغې نه علاوه کم چې منیجمنټ ډایرکټر یا منیجمنټ زم سره منیجر یا ډایرکټر دی نو هغه کاست پکې راغی. نو ایډمنسټریشن کې ستا دغه ټول امپلایز رالو. صحیح ده. نو ویجز اینډ سیلریز به په دې طریقه موږ معلوم کو چې ویجز اینډ سیلریز کې به ته بیا څه معلومې چې موږ څومره پیمنټ کړی دی، نیټ ویجز پیډ تا څومره پیمنټ د هغې کړی دی. نو دا موږ صرف څه معلوم کو؟ اولنی چې کم پورشن دی اپریټینګ اکټیویټیز په هغې کې د کسټمر نه څومره کیش ریسیوډ شوی دی او معلومیږي د ریسیوبل لیجر کنټرول اکاونټ نه. کیش څومره پې شوی دی هغه معلومیږي د پیبل لیجر کنټرول اکاونټ نه. او بیا امپلایز ته موږ څونه پیمنټ کړی دی نو هغه معلومیږي د ویجز اینډ سیلریز اکاونټ نه. د دې زه پورې ټول پوه شوئ؟ هو سر جی. او د اډمن کاست چې د کوم کاست د سر جی؟ ایډمن مونږ هغه کاست ته وایو. دلته کې مونږ صرف ویجز اینډ سیلریز معلومو چې څومره امپلایز په دې کمپنۍ کې کار کوي هغو ته مونږ څونه پیمنټ کړی دی، د هغو ویجز اینډ سیلریز څونه دي. صحیح ده. ویجز اینډ سیلریز دپاره به راځي پروفټ اینډ لاس ته. دا یې راکړلی ویجز اینډ سیلریز یعنې 1,45,900. صحیح شو. بیا په ایڈمنسټریشن کې سیلریز راکړلي 1 لیک. دا اپریټینګ کاست چې کم راځي، اپریټینګ کاست به ته کم ځای کې لګې؟ په پیبل اکاونټ کې. صحیح ده. دا به زم سره راځي په کاست اف سیل کې. اپریټینګ کاست خو به هلته کې لاړ شي. په ویجز اینډ سیلریز کې به یو ویجز اینډ سیلریز راشي او بل به سیلریز راشي. دا به موږ ته پروفټ اینډ لاس نه ډایرکټ پته لګي. ولې به پته لګي؟ ویجز اینډ سیلریز هغه دغه اکاونټ ته جوړی او لاندې هم سیلریز دی. نو خبره ختمه. یو که دلته کې ته وګورې دا هم ویجز اینډ سیلریز دی. زه د ویجز اینډ سیلریز اکاونټ جوړوم که نه، نو دا هم ویجز اینډ سیلریز دی او دا هم ویجز اینډ سیلریز دی. نو بس دا دواړه به رایوځای کړي، خبره ختمه. ترجیح مثلا که چېرته موږ کیش فلو جوړوو باید انکم سټیټمنټ بیلانس شیټ دواړه باید ولرو، د تیر کال که نه د اوسني کال. د دواړو کالو باید ولرو که د یو کال ولرو؟ نه د دواړو به لرې که نه، ځکه تا ته به اوپننګ کلوزینګ پکاري. دواړه به انکم سټیټمنټ هم وي، دواړه به بیلانس او شیټ لکه هم وي. دوه کالو به یې د 2006 2007 د دوه راغستې دي.
ځکه چې د تیر کال کم بیلنس دی خو به د دې کال زما اوپننګ وي کنه، او د دې کال چې کم بیلنس دی به زما کلوزینګ وي. نو که زه اوپننګ کلوزینګ لګوم، لکه ریسیوبل لیجر کنټرول اکاونټ ته کته وګوري، کته پیبل ته وګوري، کته ویجز اند سیلریز ته وګوري، په ټولو کې زم سره اوپننګ او کلوزینګ دي. اوپننګ کلوزینګ اوپننګ کلوزینګ. نو دا اوپننګ د تیر کال هغه راغستی دی او کلوزینګ یې د دې کال هغه راغستی دی. بهرحال صحیح شو سر او بهر ښه حال شو. زه تاسو ته یو خبر وکم، دا کم چې ډایرکټ میتھډ دی دا په سٹارټ کې وې کنه چې دا ډیر په تفصیل سره دی. تفصیل پکې نور دا خبره دا چې ته پکې واپس هغه اکاونټس ته ځو، ټول انفارمیشن دا غزینه رالي. صحیح ده. نو په دې وجه ورته ډیټیل ویل له خو ایگزام کې با تاسو ته د دې کوېسچن نه راځي، تاسو ته به انډایرکټ ولا راځي. انډایرکټ ډیر زیات په اسانه دی. کم سټوډنټس چې ایگزام لزی نو هغه دوا کوي چې رم ته کیش فلو ډایرکټ کوېسچن نه شابه تاسو ویني هغه ډیر اسان دی. صحیح ده. خو په دې کې صرف د اکاونټس دا قصه ده، ډیټیل ورته څه کوي له. صحیح ده. ویجز اند سیلریز پوری دا قصه وشوه. خجی ټیسټ انډرسټینډ نمبر 1 درکړلې، او دلته کې تاسو لا ریسیوبلز پیبل ویجز ایکسپنسز دا قصې درکړلې 2007 2008 نو په دې به ټرای نه وکړي. صحیح ده. صرف دا اولنې پورشن چې دی هغه په ټرای کوي. صحیح ده. صرف جست اولنې کم پورشن دی هغه په ټرای کوي. بیا انډایرکټ میتھډ راځي. انډایرکټ میتھډ ډیر ایزی دی او اصل کې ایگزام کې به تاسو ته انډایرکټ میتھډ راځي. صحیح ده. نو ان شاء الله نن نه شروع کوو، سبا به ان شاء الله انډایرکټ میتھډ شروع کوو ختم به کوو. اوس ټایم کم دی نو نه شروع کوو. ایگزام کې چې به کم تاسو ته راځي به انډایرکټ میتھډ دی. صحیح ده. دا ډیر ایزی دی. زم سره دا معلومیږي د پروفټ ان زم چې کوم پروفټ ان لاس راغلی دی موږ صرف هغه ولیکو او په هغه پروفټ ان لاس کې بیا موږ دا ګورو چې زموږ سره څومره کیش راغلی دی. جی چا سوي یو 3 منټه درته صرف ایکسپلین کوم دا یو پیراګراف with the indirect method of presenting cash flow from operating activities relies upon information that is disclosed in the financial statement or can be calculated from information disclosed in the financial statement. The starting point is normally profit before tax, which is then adjusted to remove any non-cash or accrual-based figures, including the profit and loss. Go a simple په دوانه کې difference دی. کم چې ډایرکټ میتھډ دی هغه تاسو ولیدو هغه مونږه فاینانشل سټیټمنټ راوغستو، دا غي سره اډیشنل انفارمیشن راوغستو او بیا دا غي نه پس مونږه په خپل باندې اکاونټس جوړ کړو، دا غي اکاونټس مونږه انفارمیشن راويستو. خو کم چې انډایرکټ میتھډ دی په انډایرکټ میتھډ کې زموږ د پاره صرف فاینانشل سټیټمنټس پوره دي. مونږ به دا غي نم څه کولای شو خپل نت کیش فلو کته شو. نت کیش فلو مطلب دا دی چې په دې پیریډ کې په دې کال کې مونږ تاسو نه کیش پاتې شو. وس دا شروع کیږي د پروفټ ان لاس نه. پروفټ ان لاس کې زموږ پروفټ یا لاس راوته چې په دې کال کې پروفټ او لاس ما سونه کړو. وس چې کله دا غي نه ز خپل کیش راو باسم ټول ناول خو زه ډیپریسییشن لرکم او اکروولز لرکم. صحیح ده. هغه ته اول لر کو ځکه چې زم سره ډیپریسییشن چې دغه نون کیش ایکسپنس ته پای کې کیش انوالو نه نو اول د پروفټ نه هغه قصه ایڈجسټ کو. صحیح ده. بهرحال سبب مونږه انډایرکټ میتھډ باندې کو، خو د بوک نه بعد دا قصې بنه کو ډایرکټ په ایکسل کې به زب تاسو ته سټیټمنټ جوړوم او ته به سولف کو. صحیح ده. ځکه چې آسان دی دلته کې دوه ډېرې قصې جوړې کړې دي خو زم سره انډایرکټ میتھډ باندې کیش فلو ډېر سمپل او ایزی ده. صحیح ده. نو سبب ان شاء الله ډایرکټ په ایکسل کې کو. تاسو صرف نن دا کار وکړئ. نن تاسو د لپاره اسایمنټ دا شو چې ډایرکټ او انډایرکټ کې تاسو ډیفرنسز وپیژنئ او دویم تاسو صرف فارمیټ زده کړئ. ځکه موږ به سبا چې کار کوو په فارمیټ باندې به کوو کنه چې اول زم سره اپریټینګ اکټیویټیز دي پاغي کې څه سره راځي، بیا دویم چې زم سره فاینانسینګ راځي او انویسټمنٹ راځي. نو په کم یو سیګمنټ کې زم سره د چا خبره کیږي تاسو صرف دانن زده کوي. کم چې په سٹارټ کې مونږه فارمیټ وي هغه زده کوي سبب ان شاء الله کم چې انډایرکټ میتھډ دی مو بای باندې ډایرکټ کوېسچن کو. سم ده سر جی. دا یو فارمیټ یادوم ښه. تاسو دا زده کوي چې زم سره اپریټینګ اکټیویټیز انویسټینګ فاینانسز او بیا په دې کې دند زم سره څه راځي. سم ده سر جی. خیر است. د صحیح د ښه ورځې په د الله په امان.